أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. زما د دین اسلام ډیرو عزتمند او قدرمند مسلمانانو رونو او ډیرو عفتناکو پاک دامنو په خپلو کورونو په خپلو چاردیوارو کې ناستو خویندو میندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سورة البقره د 78 نمبر آیت مبارکه پورې لفظی ترجمه د سورة البقره او داغه تفسیر او وضاحت دا مخکې بیان شوه. نننې زمونږ درس دی د سورة البقره یو کم اتیایم 79 نمبر آیت مبارکه نه. نو اول د دې آیتونو مبارکه او لفظی ترجمه کوم او بیا انشاءالله راځو د دې تفسیر او وضاحت طرف ته. الله رب العالمین فرمای فویلن پس هلاکت دے تباہی دا للذین دپاره د هغه کسانو یکتبون الکتاب چې لیکي دوی کتاب بأیدیهم په خپلو لاسونو باندې بأیدیهم په خپلو لاسونو باندې معنی د خپل ځان نه لیکي. ثم یقولون بیا وایي دوی هذا من عند الله چې دا د الله د طرف نه دي چې دا لیکل دا د الله د طرف نه دي لیشتروا به ثمنا قلیلا د دې دپاره چې دوی واخلي په دوی باندې قیمت لږ عوض لږ پیسې لږې چې په دې باندې دنیا حاصله کړي او دنیا خو ټوله د قرآن مقابله کې لږه ده. فویل لهم پس هلاکت دی د دوی دپاره مما د هغه څه نه کتبت ایدیهم چې لیکلي دي د دوی لاسونو د دوی د لاسونو چې څه لیکلي د دې د وجې نه دوی دپاره هلاکت دی. وویل لهم او هلاکت دی د دوی دپاره مما د هغه څه نه یکسبون چې دوی کسب کوي. وقالو او دوی وی لن تمسنا النارو چې هرگز به ونه رسیږي موږ ته اوره هېڅ چرې به موږ ته اور ونه رسي الا ایاما معدوده مګر څه ورځې مقررې څه ورځې د شمار. قل ورته ووایه ای پیغمبره اتخذتم آیا تاسو اغستې ده عند الله عهدا د الله نه وعده آیا تاسو د الله رب العالمین نه وعده اغستې فلن یخلف الله عهده پس هرگز الله مخالفت نه کوي د خپلې وعدې. که تاسو د الله نه وعده اغستې ده تاسو چې څه وایې نو بیا خو ټیک ده تاسو به اور ونه رسي ځکه چې الله رب العالمین بیا د خپلې وعدې خلاف نه کوي.
خو ام تقولون ام په معنا د بل باندې دی بل تقولون بلکې تاسو وایئ علی الله فالله باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو پې نه پوهیږئ تاسو په الله رب العالمین باندې دروغ وایئ ځکه تاسو سره خو الله وعده نه ده کړې نه آسماني کتاب کې داسې څه لیکل شته دی نه تاسو سره بل څه دلیل شته نو دا هسې ځان نه یو خبره وه بلا ولې نه من کسب سیئتن چا چې وکو شرک دلته سیئه په معنا د شرک باندې دی سیئه ویلی کېږي ګنات خو دلته معنا شرک دی وروسته یې وضاحت کو و احاطت به او راګیر کې د لره خطیئته د دغه خطاګانې د دغه ګناهونه دی راګیر کې و احاطت او احاطه وکي احاطه د هر طرف نه راګیرول به دلرا خطیئته هغه خطا ده د هغه شرک ده ده فاولئک پس دغه خلک اصحاب النار اور والا دي هم فیها خالدون او دوی به په دې اور کې همیشه والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی و عملوا الصالحات او نیک عملونه کوي اولئک اصحاب الجنه الله رب العالمین فرمایي دقه خلک چې دا ایمان راوړی او نیک عملونه کوي اصحاب الجنت دا جنت والا دي جنتیان دي هم فیها خالدون او دوی به په دې جنت کې همیشه دا خو د دې ایتونو مبارکه او لفظي ترجمه وه چې دا ما وکړه دې یو کم اتیایم نمبر آیت مبارک فویل للذین یکتبون الکتاب ویل لفظ راوړی دی اصل کې د یهودو تذکره روانه وه او د مخکې ناوله کې دوی ته شپږ خطاباتو هغه دوی ته شروع دي او بیا د دې بعضې خویونه هم بیانېدل لکه د 15 او یایم نمبر آیت مبارکه نه د دې یهودو 15 صفات الله رب العالمین بیان کړل چې د هغه 15 صفاتو په وجه باندې په دوی کې 15 ډلې جوړې شوې وي یوه ډله په دوی کې هغه وه چې تحریف معنوي بیا کا او پرون یې موږ وضاحت کړی معنی بیا بدلولي او حکم بیا بدلاو دویم نمبر په دوی کې منافقان یهودیان چې رالل مسلمانانو ته به ویل موږ ایمان راوړی دی او بیا به لاړل د خپلو مشرانو سره به ناسو نو هلته بیا مشورې کولې هغوی به ورته ویل ګوره زموږ دا خبرې هغوی ته ونه کوي د تورات قیسې ورته ونه کوي د علوم ورته بیان نه کوي او که نه د آسماني کتاب نه د الله د احکامو نه خبر نه کوي ځکه چې بیا به د قیامت په ورځ د الله په دربار کې در باندې ګواهي کوي چې دوی ته ښه پته وه او عمل یې پرې نه کوه دنیا کې به له پرې غورونه درکوي نو منافقان یهودیان دریم نمبر په دوی کې و امیان یهودیان چې هغه انپړه او په کتاب باندې نه پوهېدل او نه پې ځان پوهیاو خو صرف قرت به یې کاو یا صرف تمناګانې کولې یا بیا صرف لفظي و یا په ناصره باندې د ترجمې او د تفسیر غم یې نه کاو ترجمه او تفسیر دا ګوره ډېر زیات لازمي دی هر مسلمان له او په دې باندې سوچ وکړه چې قرآن کریم دا د الله رب العالمین یو خط دی چې موږ ته یې رالیږلی دی یو پیغام دی چې موږ ته یې رالیږلی پاتې شول په دې یو حرف باندې چې لس نیکۍ ورکوي نو دا خو د قرآن کریم خپل یو بیا نور یو عزت دی او یو اعزاز دی او یو اهمیت دی او یو فضیلت دی خو ځان له خبره ده مقصد خو پکې دا دی چې دا کم پیغام الله را لیږلی چې دا موږ پوه شو په دې باندې چې دې نه خبر شو چې دې کې څه خبرې دي الله رب العالمین موږ ته څه وایي څه پیغام راله راکوي چې دې نه موږ خبر شو نو په دې وجه باندې قرآن کریم د دې ترجمه کول د دې تفسیر کول او د دې زده کول دا انتهایی ضروری دي لکه موږ ته څوک یو خط راولیږي نو موږ چې په هغې باندې نه یو پوه شوي نو موږ هغه خط نه چېرته قلاریږو پخوا به دا خطونه راتلل اوس هم چې یو خط راشي د یوې ادارې د طرف نه خلک پرې ځان پوهیي نو دغه رنګې قرآن کریم هم موږ ته یو پیغام دی چې په دې ځان پوه کړو که نه د دې نه اکثر خلک غافله دي د دې وجې نه موږ تاسو ته وایو چې تاسو دا پیغام د قرآن دا اواز دا دعوت دا د مسلمانانو ته ورسوئ یو ښه موقع ده په خپل کور کې دننه که روغ دی او که بیمار دی که ځوان دی او که بوډا دی خو چې په کور کې که ګرمي او که یخني او که باران او که شین اسماني
که هر څنګه حالتي په خپل کور کې په خپله کمره کې دننه په خپل کټ کې په خپله بستره کې په خپله کمره کې په صوفه کې ورته ښه مزیدار کښېنه قرآن راواله پن بالپن راواله رجسټر راواله او تا ته ښایسته ښکلی اواز در رسي نو بس دا ولیکه که نه دا زده که نو دومره اسانۍ باندې چې نه پکې تک شته دی نه پکې څه خرچه شته دی نه پکې څه بل څه مشقت شته دی دا چې کوم خلک د قرآن کریم تږي که نه تږي او شوقي او داسې موقع هغوی ته میلاو شي هغوی بیا ډېر زیات خوشحاله نو مقصد مې دا دی دا خلک په دې باندې پویه کوي نو دې کې امیان یهودیانو بس دا به د خپلو مشرانو پسې روانو او مشرانو بیا ورته د ځان نه خبرې جوړولې وی الله داسې ویلي دي او دا شنه باغونه ورته جوړ کړي څلورم نمبر دوی تحریف لفظي به هم کاو الفاظ به هم بدلول مخکې وروستو بیا کړل کټ کوټ بیا پکې وکړو بدل را بدل بیا کړل د هغې وضاحت پرون منګه کړی او پنځمه ډله هغه وه هغه یهود چې هغوی ویل منګه د جنت ټیکهدار یو نو اوس په ویل للذین یکتبون الکتاب دلته الله رب العالمین څلورمه ډله بیانوي چې دا محرفین دي په تحریف لفظي باندې او دوی به دا تحریف د څه دپاره کاو لکه څه چلو چې دوی دا دومره غټ جرم کاو نو دا به دوی کاو د دنیوي فوایدو دپاره او بیا خلکو ته ویل وایي دا د الله رب العالمین کلام دی او دوی به درې قسمه ظلم به دوی کاو لکه دلته قرآن ذکر کړی دی یو دا دی چې دین بیا بدلاو ځان نه بیا ولیکل بیا ویل هذا من عند الله نو د ځان نه بیا لیکل کول یکتبون الکتاب بایدیهم یو ظلم یې داو لیکل بیا کول په خپلو لاسونو باندې بایدیهم معنه ده من عند انفسهم د خپل طرف نه بیا پکې لیکل کول نو یو ظلم یې داو دویم ظلم یې داو چې د دقه لیکلو نسبت بیا الله ته کاو وایي هذا من عند الله دا د الله رب العالمین د طرف نه دی او دریم نمبر ظلم یې داو چې په دې باندې به د خلکو مال خوړو حرام مال به خوړو حرام نو لیشترو به ثمنا قلیلا چې په دې باندې دنیا حاصله کی نو چې درې قسمه ظلم یې کړی دی نو که تاسو د آیت مبارکه کې وګورئ نو په دې کې دا ویلون لفظ هم درې پیرې راغلی دی نو چې څنګه دوی ظلمونه کړي دي نو دقه شانونه د عذاب تذکره هم شوې ده ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وی په تورات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفاتو څنګه حسن الوجه حسن الشعر اکحل العینین ربعة القامه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفاتو حسن الوجه ښایسته مخې دی انشاءالله چرته به دا سیرت کلاس هم زمونږ نو په هغې کې به زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صورت بیانوم چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سترګې مبارک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شونډې مبارک مخ مبارک دا ټول دا به انشاءالله بیان شي نو دا به تاسو په دې اف ام باندې واورئ نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخ مبارک دا ښایسته و حسن الشعر د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښایسته ویښته او اکحل العینین د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داسې سترګې وې لکه چې رانجۍ پکې اچولي او تکې توري رانجه به پکې نه واچولي خو د هغې نه بغیر به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ښایسته ښکلې سترګې مبارکې وې تورې تا به ویل چې رانجې پکې اچولي دي تورې کړي دي او ربعة القامه درمیانه قد د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډېر زیات دنګ او نه ډېر چیته خو چې د چا سبب ودرېدو نو تا ته به داسې ښکارېدو چې پیغمبر علیه السلام ته اوچت دی ښایسته به ښکارېدو په یو مجلس کې چې به ولاړو نمایه تصویر بیا ورکاو نو دی یهودو پکې لیکلي وی ازرخو او ثبت الشعر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باره کې لیکلي و چې شنې سترګې دي نو ګوره دا دوی څومره ظلم کړی دی او د ویښتو باره کې به یې لیکل چې داسې ناس اوار او مین یختې دي بیخي مین یخته د پیغمبر علیه السلام نو مزیدار یختو ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وی دا آیت مبارکه اگر چې د یهودو باره کې دی چې دوی به په قرآن کریم کې تحریفات کول او لفظي تحریف بیا کاو الفاظ بیا بدلول
دا د هغوی باره کې دی. خو د دې زمانې هغه خلکو تم شامل دی چې د خپلو بدعاتو دپاره، د خپلو رسوماتو دپاره، د خپلو شرکیاتو دپاره، د خپلو غلطو عقایدو نظریو دپاره د قرآن او د حدیث نه تاویلات کوي. یو آیت به ووایي او هغې کې تاویل وکړي، داسې داسې چل دی او هغه آیت راتاو کړي او هغه خپل غلط تاویل چې کم دی نو هغه پې ثابتی. نو د قرآن کریم نه دوی څه کوي؟ تاویلات باطله. خو دا م یاد ساتئ چې الله رب العالمین په دې امت کې داسې خلک پیدا کړي دي، داسې خلک الله رب العالمین په دې امت کې پیدا کړي دي چې هغوی د دې مخنیوی کوي او د دوی دا خبرې دي چې ځان نه کم حدیث جوړ کړي، کم روایتونه جوړ کړي، منګړت کمې قصې جوړې کړي دي. نو به دا حق پرست علمای خلکو ته بیا بیانوي چې دا قسم صحیح نه ده، دام صحیح نه ده، صحیح سند سره ثابتې نه دي او دای دروغ ویلي، دای دروغ ویلي دي، نو هغه بالکل ثابتوي. او دا به تاسو د معاشره کې نه د بعضې مولیان هم دغه کاري چې د جمعې په ورځ تقریر ته کیني نو قصې به شروع کړي. هغه قصې داسې چې سندونه هم صحیح نه وي. هلکه صحیح احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم شته دی، هغه ولې نه بیانې؟ دا قرآن کریم د نصیحت نه ډک کتاب دی، دې آیتونه ولې نه وی؟ نو دی چې ودرېږي نو د بزرګانو قصې به شروع کړي، یو آیت دی په تقریر کې ونه وی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکلي و مبارک احادیث دی، هغه پکې نه وی. نو هسې د بزرګانو قصې پکې شروع کړي. په مقبره کې ودرېږي عمدی به قصې کوي، مثالونه به وی، متلې او دوڼې پکې شروع کړي او خلک هم ورته ښه مزېدار ناسي. په خپله باندې یو بیان کې و په یو ځای کې او یو مولانا صاحب بیان یې شروع کړو، خو داسې چل وله ورځي و داسې په طریقې وایي چې ته به هم ورته حیران شي. یوه قیسه شروع کړه، یو واقعه، نو ما ته پته وه چې دا واقعه خو منګړته ده، چا د ځان نه جوړه کړې ده، صحیح سندونه یې نشته، مطلب د دروغو ده. خو هغه دومره په خوند رنګ کې او دومره ښایسته وویله چې زمونږ یې هم دا مرۍ ونښلوله، جړا یې راله راوست. نو دایي دا چل وله ورځي. خو الله رب العالمین حق پرست علما پیدا کړي دي چې هغوی داسې ترې وباسي، داسې او داسې صفا کوي چې د خلکو ته واضح کړي. نو چې چا کې طلب وي هغوی ته الله هدایت کوي. لکه سورة العنکبوت کې الله رب العالمین فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کم خلک چې الله وایي زمونږ طرف ته کوشش کوي نو موږ ورته د هدایت لارې بیا کولاو. نو چې یو کس کوشش کوي چې زه ګمراه نشم، په غلطو باندې سر نشم، نو هغه ته بیا الله رب العالمین لارې کولاوی که نه. نو دلته دا څلورمه ډله د محرفین په تحریف لفظي باندې او دوی به درې قسمه ظلم کاو، هغه هم بیان شو. څنګه به تحریف کاو هغه مې هم درته وویې. د ابن تیمیه رحمه الله قول مې هم درته وویې چې په دې زمانه کې هم دا خلک شته دی او په دې امت کې چې ورله الله کم توړ پیدا کړی دی نو هغه هم بیان شو. اوس دا ویلون لفظ چې دی دا څه ته ویلی کېږي؟ نو علما کرامو د تفسیرونو کې ډېرې معناګانې لیکلي دي. لکه یو معنی لیکلی دی وایي جماع الشر کله، ټولو شرونو له راجمع کوونکي هغې ته ویلون وایي چې ټول شرونه پکې راجمعي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي المشقة من العذاب، ویلون ویلی کېږي دې ته چې الله رب العالمین به ولت عذاب هم ورکړي او داسې عذاب به چې با مشقته عذاب به تکلیف به پکې دوی ته. دریم نمبر شدت الشر، سخت شر او تکلیف دې ته ویلون ویلی کېږي. څلورم نمبر ویلون هغه چاته استعمالیږي چې هغه هلاکت کې واقع، هلاکت او تباهی کې واقع دی، مصیبت کې راګیر دی. او څلورم پنځم نمبر قول پکې دا دی چې غم او پریشانی ته ویلی کېږي. شپږم نمبر یو قول پکې دی، یو بیا د هلاکت معنی تاسو یاده کوئ، که دا نورې معنی درته یادې نشي نو خیر دی. دویم نمبر دا به یاد کوئ چې ویلون دا په جهنم کې یوه کنده ده او دا په دې جهنم کې دومره خطرناکه کنده ده چې دا جهنم هم د هغې نه پناه غواړي. دومره خطرناکه کنده چې جهنم هم د هغې نه پناه غواړي. نو ته په دې باندې سوچ کوه چې دا څومره خطرناک ځای دی. نو الله رب العالمین فرمایي فویلون، پس دقه کنده د جهنم ده للذین دا کسانو دپاره یکتبون الکتاب چې لیکي دوی کتاب بایدیهم
نو دا بی ایدیهم د تاکید د پاره ذکر کو کنی نو یکتبون الکتاب دوی کتاب لیکي نو بس لیکي نو بی ایدیهم ته که پکې نم وی نو دا معلومېده چې دوی د ځان نه لیکي نو د بی ایدیهم نه څه مراد دی نو من عند انفسهم د ځان نه به لیکل د بی ایدیهم نه مراد دا دی چې د خپل خواهش مطابق به پکې لیکل کول حق پکې نه لیکو د خپل لاس لیکل د خپل زړه د خپل خواهش د خپلې نظریې د هغې مطابق لیکلې پکې کول حقه مسئله نه لیکله بی ایدیهم ثم یقولون بیا دوی وی هذا من عند الله چې دا د الله د طرفه دا کوم لیکل چې کړي وی دا د الله د طرفه دي نو ګوره نسبت کوي بیا الله رب العالمین ته اوس په دې کې دوی مقصد څه دی لیشترو د دې لپاره چې دوی واخلي به په دې باندې ثمنا قلیلا لږ قیمت او لږې پیسې مطلب په دې کې دا دی لیشترو به ثمنا قلیلا چې دوی په دې باندې بل څه مجبوري نشته دنیا پرست دي دنیا پرسته ماده پرسته خلک دی پیسې سره کار دی نور په دې نه دي چې چاته به نقصاني څه تباهي به وشي لکه دا کم خلک چې زموږ په دې معاشره کې دا آیس خرڅوي او یا لګیا دي دا شراب خرڅوي یا پوډر خرڅوي یا دغه شانتې څیزونه نور چې هغه د معاشرې دپاره تباهي د سور اور دی نوجوان نسل یې تباه و برباد کړو دا معاشرې په فساد باندې اخته کړه ځوانان یې په ژوند باندې ووجل دا د نوجوانانو قتل هغوی په دې باندې هېڅ پروا نه وي هغوی صرف د پیسې څه کاري چې هغوی ته پیسې میلاو شي نور یې په هېڅ باندې پروا نه وي بل څه مجبوري د هغوی نه وي او نه په چا باندې څه زړه سوځي او حرص ډېر خطرناک شی دی ښه نو دویم لیشترو به ثمنا قلیلا چې واخلي په دې باندې پیسې لګي نو فویل لهم مما کتبت ایدیهم یو پیرا د هلاکت الله ذکر کو ویل هلاکت دې کې ګوره څومره زور دی څومره چې مخکې یو ځل ویل په ویلون دویم ځل وی په ویلون او دریم ځل وی وویلون نو درې پیرې ویلون په دې یو آیت کې دوی دپاره هلاکت دی دوی تباه و برباد دي د دوی دپاره د جهنم کندې دي ځکه چې ظلمونه یې هم درې کړي دي لکه مخکې موږ ذکر کړو وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده او دوی به ویل چې هېڅ چرې نه رسیږي موږ ته اور مګر یو څو د شمار ورځې په دې ځای کې د یهودو پنځمه ډله الله رب العالمین بیانوي چې هغه کم خلکو المخصصین لانفسهم بالجنه جنت پسې دوی خپل ځان خاص کاو چې جنت ته به صرف او صرف منګه ځو او که منګه جنت ته به منګه ځو او جهنم ته دا جهنم زموږ دپاره نه دی نو د جنت دعوی کوله او ویل که جهنم ته لاړم نو دوه خبرې به یې کولې یوه دا ده چې صرف یو اوه ورځې به پکې تېروئ د دنیا دا ژوند چې دی نو دا 2000 کاله دی او د 1000 کالو په مقابله کې به موږ یوه ورځ په جهنم کې تېرو نو دا هم بېوقوفه و د جهنم خو دومره تیز اور دی چې د دنیا د اور نه اویا چنده سیوا دی او د دنیا کم اور دا نه چې موږ کم تنور کې بلیږي یا په چوله باندې د دنیا هغه اور چې د ویلډرانو والا سره او هغې باندې هغوی وسپنې کټ کوي هداسې وګوري چې وسپنه شلی د هغې نه اویا چنده سیوا د جهنم اور دی نو چې دومره تیز دی نو دا به د انسان د دې غوښو سره څه کوي دغه اور به د انسان د دې هډوکي سره څه کوي دا به د انسان د دې سرمنې سره څه کوي نو موږ کې خو د یو منټ برداشت نشته د یو منټ چې یو منټ سړی دغې ته لاس ونیسي نو چې د یو منټ برداشت په موږ کې نشته ورځ به پکې څنګه تېره کړي او د جهنم ورځ چې ده نو هغه د 1000 کالو بیا برابر ده یوه ورځ د 1000 کالو برابر ده 1000 سنة مما تعدون الله وی د 1000 کاله هغه چې تاسو یې شمارئ د هغې برابر ده نو دوی به یو خبره دا کوله چې موږ خو جهنم ته نه ځو او که لاړو نو صرف یوه ورځې به پکې تېرو او دویمه خبره به دا کوله چې زمونږ پلار نیکه او مشرانو د سخي عبادت کړی 40 ورځې هغوی د سخي عبادت کړی
نو د هغې په بدله کې که موږ جهنم ته لاړم شو نو صرف 40 ورځې به موږ له د جهنم عذابي نور به موږ له نه نو دا خبرې به یې کولې. نو ویل به لن تمسنا النار، لن تمسنا النار. هیڅ چرې لن چې کله په فعل مضارع باندې داخل شي نو په دې کې د تاکید معنا پیدا کوي. نو دی ویل چې هیڅ چرې به ونه رسیږي موږ ته اوره، هیڅ چرې به ونه رسیږي الا ایاما معدوده، مگر یو څو ورځې به معدوده شمارلی شوي. معدود هغې ته ویلی کېږي چې یو معین وخت د شمار ورځي، نو به دا به موږ په جهنم کې تیرو او د دې نه علاوه موږ جهنم کې به نه یو، دا جهنم خو نورو خلکو له جوړ. نو قل ورته ووایه ای پیغمبره اتخذتم آیا تاسو اغستې ده عند الله د الله نه عهدا نه څه مراد دی؟ نو بعضې مفسرین وایي چې د عهدا نه مراد چې دی نو کلمه د لا اله الا الله ده. نو آیا تاسو دا کلمه ویلې ده؟ ځکه د دې نه بغیر خو انسان جنت ته نشي تللی. نو قل اتخذتم عند الله عهدا آیا تاسو اغستې د الله نه وعده چې هغه وعده د څه ده؟ په لا اله الا الله باندې وعده د جنت ده. نو هغه لا اله الا الله تاسو ویلی څه؟ نو که هغه م ویلی یو محمد رسول الله ورسره ووایي نو بیا خو صحابه شوی، بیا خو صحیح مؤمنان شوی. او که دغه م نه ویلی نو بیا څنګه وایي چې موږ له به الله جنت راکړي؟ فلن یخلف الله عهده. نو که لا اله الا الله م ویلي او د جنت وعده در سره الله کړي نو الله رب العالمین مخالفت نه کوي د خپلې وعدې. ام تقولون ام په معنا د بل باندې دی، بلکې تاسو وایئ په الله باندې ما هغه لا تعلمون چې تاسو په هغې باندې نه پوهیږئ. تاسو په الله رب العالمین باندې هغه خبرې کوئ چې تاسو په هغې باندې نه پوهیږئ. بلا من کسبا، دا 81 نمبر آیت مبارکه، په دې کې الله رب العالمین تخویف او بشارت یره ورکوي نه منونکو له، یره ورکوي یهودو له او دغه رنګې نسواراو له، مشرکانو له، دې ټولو ته پکې یری نه منونکي دا ټول دي. بشارت او زیری دی پکې د مؤمنانو دپاره. او په دې کې دا خبره کوي چې الله رب العالمین ستاسو صفاتو ته ګوري چې چا کې بد صفاتي نو هغه به اور ته بوځي، جهنم ته به یې وراچوي چې بد صفات پکې هغه که په دې امت کې ولې نه دی؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی دی او بد صفتونه دي پکې، ګناهونه کوي او دا د یهودو خویونه دي پکې، بس الله به جهنم ته اچوي. نو صفاتو ته الله ګوري. او که په چا کې نیک صفاتو نو هغه د یهودي ولې نه چې لا اله الا الله محمد رسول الله ووایي او بیا مونځ کوي، په صدق دل سره لګیا دی، اعمال هم کوي او عقیده هم برابر ده. نو دغه نیک صفات دی، بس دا جنتی دی. که هغه یهودي دی د یعقوب علیه السلام اولاد کې دی، که هغه عیسائی دی، که هغه مجوسی دی، که هغه سیک دی، که هغه هندو دی او که هغه بل دی او که بل دی، نو الله رب العالمین صفاتو ته ګوري. لکه دا یو حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الله لا ينظر الى اجسامکم الى صورکم و اجسامکم. الله ستاسو شکلونو ته نه ګوري چې تور دی او که سپین دی او ښایسته دی او که بدرنګه دی، او نه ستاسو جسمونو ته ګوري چې ګوډ دی او که شل دی او که ړوند دی او که روغ دی او که څنګه دی، دې ته الله نه ګوري. ولکن ینظر الى قلوبکم و اعمالکم، لیکن الله رب العالمین ستاسو زړونو ته ګوري او الله رب العالمین ستاسو عملونو ته ګوري. نو الله رب العالمین په دې باندې فیصله کوي. نو د آیت مبارکه مطلب دا شو چې تاسو به همیشه په اور کې یئ، همیشه به تاسو په اور کې یئ، ځکه چې تاسو کې دا بد صفات دي. کلیوه مو ونه ویله او دا هم یاد ساتئ، دوی د پیغمبر علیه السلام نه انکار کا او د قرآن نه انکار کا او نور الله یې منو، خو مؤمن بیهی چې دی نو هغه به ټول مني. که مؤمن بیهی کې یو نم چا انکار وکړو نو کافر دی، که د الله نه انکار وکړو کافر، که د ملائکو نه چا انکار وکړو کافر، که د قرآن نه انکار وکړو کافر، که د پیغمبر علیه السلام نه انکار وکړو کافر، که د مخکینو کتابونو نه انکار وکړو کافر، که د تقدیر نه انکار وکړو کافر، که د بعث بعد الموت د دوباره ژوند نه انکار وکړو کافر.
اگر که دی نور ټول مني خو صرف د یو نه پکې انکار وکړي نو په هغې باندې کافر ګرځي نو دوی خو پیغمبر علیه السلام نه ومنلی نو همیشه جهنمیان دي سره د دې نه چې علم هم ورسره و د هغې باوجود نو په دې یو اتیایم نمبر آیت مبارکه کې تخویف او بشارت دا پکې دواړه ذکر کیږي او الله رب العالمین فیصلې کوي په صفاتو باندې بلا من کسب سیئتا بلا په معنا د نعم باندې دی نعم تمسکم النار تاسو ته به اور رسی بلا کلمه چې ده نو دې ته حرف ایجاب وی حرف ایجاب بلا معنا نعم من کسبا من موصوله دی او مقصد په دې کې تعمیم دی من کسبا چا چې موکړه سیئتن چا چې موکو شرک نو په دې من کې تعمیم عموم پکې راغی نو دا ښځې تم شامل دی او سړي تم شامل دی یهودي تم شامل دی او غیر یهودي تم شامل دی ټولو ته دا شامل دی نو بلا من کسبا او چا چې کسب کړه سیئتن یو ګناه شرک کسب او کسب چې دی نو په لغت کې استجلاب النفع ته ویلی کېږي یعنی فایده راښکل یوه فایده راښکل دې ته ویلی کېږي او سیئه چې دی نو سیئه او خطویئه لکه اوله کې خطویئی د یو سړي نه خطا وشي په خطا کې یو کار وشو په خطا باندې روجم نه ماتېږي خو قضا به یې راوړي نو د خطا پسې دویم نمبر سیئی یو په خطا کې او یو په قصد باندې یو کاري چې سړی په قصد باندې یو کار وکړي او بیا دې ذنبون جوړ شي ذنبون دې دا ګناهونه شروع کړي او چې بیا په همیشوالی وکړي نو بیا ته معصیت جوړ شي نو دا په دې کې فرق دی خطویئه لږ سپک کار دی په دې باندې الله نیولم نه کوي بیا سیئه شي نو دا بیا ګناه شوه خو وړه ګناه ده بیا ترې ذنبون جوړ شو بیا معصیت بهرحال په یو بل په معنا باندې راځي لکه سیئه مطلقې ګناه ته ویلی شي خو دلته ترې مراد شرک دی او قرطبي نقل کړي دي وایي د دې سیئه نه مراد هغه اعمال دي او هغه ګناهونه دي هغه ته مراد دي چې هغې باندې الله رب العالمین د اور وعده کړې ده چې په هغې باندې الله رب العالمین د اور وعده کړې ده چې دوی به پیسیږي احاطوت و احاطوت به خطیئته احاطوت د احاطې نه احاطه ته مراد ده احاطه څه ته وایي احاطې نه مراد هر طرف په ګناه کې راګیرول هر طرف په ګناه کې راګیرول دې ته احاطه وایي نو مطلب یې دا دی چې د دوی په خوله کې هم ګناه د دوی په زړه کې هم ګناه د دوی په سترګو کې هم ګناه په غوږونو کې هم ګناه په ټول بدن کې هم ګناه عقیده هم د خرابه اعمال هم خراب او د دوی چې کم مال دی هغه هم د حرامو دی او کم سوچ او فکر یې چې دی نو هغه هم ډېر د ظلم دی سوچ او فکر ټول سازشونه کوي د قتلونو سازش دغه رنګې پردی مال تهمتونه لګول او دا قسمه قسم فسق و فجور نو دا ټول په دې کې دوی خراب شوي دي نو احاطه پې کړې ده او دا حال د مسلمان نه دی ځکه چې مسلمان نه خو ټیک د ګناه هم کېږي خطا هم کېږي نیکي هم کوي که نه کله کله نیکی هم کوي خو دلته احاطوت به خطیئته چې راغی چې دا چا چې م کړې ده سیئه خو دا سیئه داسې ده چې چرته هم دوی نیکي نه کوي نو چې چرته هم نیکي نه کوي نو مسلمانان نه دي نو سیئه معنا دا شو چې یا کافر دي یا مشرک دي نو بلا ولنه من کسب سیئتن چا چې شرک وکړو چا چې کفر وکړو و احاطت او احاطه وکړه په ده باندې خطیئته د خطا ده چې کومه خطا و نو دی په احاطه وکړه نو فاولئک اصحاب النار او بیا د احاطوت باره کې مفسرین لیکي وایي بان مات ولم یتوب دی مړ شو خو توبې ونه ایسته او یا دا دی چې احاطوت لحسنته خطیئته د ده چې کم نیکی دي نو دا ګناهونه دومره ډېر دي چې نیکی یې وله ختمې کړې ویې خوړلې وله نو د ده کم ګناهونه دي نیک اعمال یې وله برباد کړي دي نو فاولئک الله وایي دغه خلک کم خلک چې تحریف لفظي کوي تحریف معنوي کوي په ګمراه مشرانو پسې روان دي غلط تقلید کوي د غلطو خلکو تقلید کوي او په هغوی پسې روان دي او ځان د جنت ټیکهدار ګڼي
او منافقان دا ټول په اولئک اصحاب النار الله وی دا اور والا دي او هم فیها خالدون په دې اور کې به همیشه وي. کله چې دا جنتیان جنت ته لاړ شي او دا جهنمیان په دې جهنم کې پاتې شي نو دا مرګ به الله رب العالمین دې منځ ته راولي. دا جهنمیان به هم ته خبر شي چې دا مرګ راوستو دا جنتیان به هم ته خبر شي او دا به ذبح کړي او اعلان به وشي چې بس مرګ د دې نه پس نه راځي، خبره ختمه شوه. دا کم چې جهنم کې پاتې شو دا به جهنم کې همیشه وي، الله دې ته امان راکړي. او دا کم چې جنت ته لاړل نو دا به جنت کې همیشه وي. نو جنتیان به سم خوشحاله وي په دې باندې سم، ځکه چې همیشه دپاره نعمتونه شو ختمېدلې نشته. او جهنمیان به سخت خفه وي، د هغوی دپاره به دا داسې یو خبره وي چې په دې باندې به د هغوی زړونه سم وچ وي او په جهنم باندې به سر بند کی، داسې به پرې سر بند کی لکه اوسپنه لکه یو دیګ دی. دا جهنم دی هم داسې د دیګ په شان چې د دې دا خېټه کولاو د ډېره پلنه ده او دا بره سر چې دی نو دا راتنګ شوی لکه تنور چې څنګه وي. او د دې د پاسه به دا چې بندی نو د پاسه نه بیا داسې بند کی لکه د دې دیګ د پاسه چې اوسپنه ویلډ کې ویلډ او بالکل بند شي په پخه باندې به دا جهنم به بند شي او دنه پکې جهنمیان پراته وي همیشه همیشه. او جنت چې دی نو دا به هم رابند شي او جنتیان به په دې کې همیشه همیشه وي. بیا الله دې زمونږ نصیب کړي. والذین نو دا خو یره الله رب العالمین ورکړه. اوس دې آیت مبارکه کې الله رب العالمین زیری ورکوي. والذین الله رب العالمین فرمایي هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی وعملوا الصالحات عملونه کوي نیک اولئک اصحاب الجنه الله وی دغه صفتونو والا جنتیان دي هم فیها خالدون او دوی په دې جنت کې همیشه وي. نو دا خو د آیتونو مبارکو د دې الفاظو د دې کلماتو وضاحت هغه موږ وکړو، تفسیر ورسره بیان شو. اوس دوباره لفظي ترجمې ته ګورئ. فویلون دا په دویم ځل چې کله لفظي ترجمه کیږي نو انشاءالله تاسو په ډېر علی وجه البصیرت ډېر ښه به په دې باندې پوهیږئ. او دا د کلماتو وضاحت زه ځکه کومه چې بارایي کم تفسیري کم شان نزولي صحیح هغه م ویمه، مختصر ویمه خلاصتن، که نه بحث بیا اوږدیږي نو تاسو هم بیا مشوش شئ چې دا څه قیصه شروع ده، ورک به شئ پکې. نو په دې وجه باندې زه هغه هم خلاصتن ویم، مختصر یې کم، دې کې به ډېره فایده وي. او بیا د کلماتو وضاحت کوم په دې وجه باندې که یو ډېر کمزوری قسم زموږ د ترجمې ته انشاءالله ناسي چې هغه ډېر کمزوری نو هغه به م انشاءالله چې په دې دویم ځل باندې زه دا ویم نو هغه به م په دې باندې پوهیږي، ځکه د یو لفظ پوره پهچان وشي، وپېژندلی شي، سړی ورسره اشنا شي، ناشنا ورته نه لګي نو بیا به هغه ته خامخا د ترجمه ډېره خوند ورکوي او یادېږي به، نو د قرآن نه به یو مزه او خوند والی. فویلون الله وی پس هلاکت دی. نو مخکې تاسو ویلو نه پیژاندو، اوس هم وپېژاندو چې دا جهنم کې یو کنده ده، شر ته ویلی کېږي، تکلیف ته ویلی کېږي، هلاکت ته ویلی کېږي، خفګان ته ویلی کېږي، دا ټولې معناګانې دي. فویلون پس هلاکت دی للذین دپاره د هغه کسانو یکتبون الکتاب چې لیکي کتاب بأیدیهم د خپل طرف نه، د خپلې خبرې پکې لیکي، خپل خواهشات پکې لیکي. ثم یقولون او بیا دوی وی هذا من عند الله چې دا د الله د طرف نه دي دا لیکل، بیا نسبت الله رب العالمین ته کوي. لیشترو به چې واخلي په دې باندې ثمنا قلیلا، قیمت او عوض لږه، مطلب دا دی چې دنیا پرست دي. فویل لهم پس هلاکت دی د دوی دپاره مما د هغه څه نه کتبت ایدیهم چې لیکي لاسونه د دوی، وویل لهم او هلاکت دی د دوی دپاره مما د هغې نه یکسبون چې دوی کم کسب کوي، کمه ګټه کوي. وقالو لن تمسنا النار او وایي دوی چې هیڅ چرې به ونه رسیږي موږ ته اور الا ایاما معدوده مګر څه ورځې شمارلی شوي، څه معین ورځې چې د هغې عدد معین دی معلوم دی. قل ورته ووایه ای پیغمبره، نور ما وضاحت وکړو، یا 2 ورځې دوی یادوي یا 40 ورځې، د هغې وجې هم بیان کړي چې دنیا عمر یا 7 زره کاله دی او یا 40 ورځې زموږ مشرانو د سخي عبادت کړی.
قل ورته وایه ای پیغمبره اتخذتم دا تاسو چې کومه خبره کوئ نو آیا دې کې یوه حمزه د استفهام د اصل کې دوه حمزې دي آیا تاسو اغستې د الله نه عهدا وعده چې هغه څه ده لا اله الا الله نو دا خو تاسو نه ده ویلي نو فلن یخلف الله عهده نو که وعده م اغستي نو هېڅ چرې الله رب العالمین مخالفت نه کوي د خپلې وعدې ام تقولون بلکې تاسو وایئ علی الله په الله باندې ما هغه لا تعلمون چې تاسو پرې نه پوهېږئ بلا من کسب سیئتا ولې نه بلا په معنا د نعم سره چې او ستاسو دپاره به عذاب وي تاسو ته به اور رسي من کسب سیئتا چا چې وکړو شرک کسبه معنا موږ دا کوو چا چې وکړو کسب یې کړو شرک او کفر و احاطت به احاطه وکړه په د باندې خطیئته خطا ده هغه خطا او ګناهونه یې داسې دي چې بس د په هر عمل کې په عقیده کې په عمل کې په اخلاقو کې په هر څه کې ورننوتي فاولئک اصحاب النار الله وایي دغه خلک اور والا دي هم فیها خالدون او دوی به په دې کې همیشه وي والذین آمنوا وعملوا الصالحات او هغه کسان چې ایمان راوړی دی او عملونه کوي نیک اولئک اصحاب الجنه الله وایي دا جنتیان دي هم فیها خالدون او دوی په دې جنت کې همیشه وي د الله رب العالمین په فضل و کرم سره زمونږ درس نننی هغه مکمل شو دعا وکئ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما الله ستا د کتاب ستا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث او ستا د دین پویه موږ له راک الله د عمل توفیق پرې راکړه نورو ته د رسولو توفیق موږ له راکړه او ستا د دین خادمان هم الله جوړ کړه زړونه پرې الله صفا کړه مشکلات او پریشانونه مو ساته او ګناهونه هم الله معاف کړه زموږ چې څومره اورېدونکي دي الله ټول مشکلات یې حل کړه پریشانۍ یې ختمې کړه د بیمارونو یې وساته الله زموږ مردګان وبخه او الله زنکدن قبر آخرت دې مرحلو کې هم کامیاب کړه د ذلت او رسوایۍ نه هم پکې وسات او الله د حوض کوثر اوبه هم ستا د حبیب د لاسونه نصیب کړه او په آخره کې هم الله دا کلمه په ژبه کړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله